أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک سے بعض چیزونه میں ذکر کول. د سو جمعونا 13 جمعہ میں د رسول اللہ مبارک د عفو بیان کړي. نن هغې سره متعلق خبره ده، لیکن د حضور پاک مبارک د اخلاق و ذکر دتا وکړو. د پیغمبر مبارک خوی څنګه و؟ خو اول خوی څه ته وایي؟ موږ پښتو کې ورته خوی وایو، خلق ورته وایي. خوی دې ته وایي هر انسان چې الله پیدا کړي، هر انسان، نو د هغه یې خامخا چا سره څه نه څه تعلق جوړ کړي. کور کې د انسان د مور سره تعلق، د ښځې سره تعلق، د بچو سره تعلق، د ګاونډي سره تعلق، د څاروو سره تعلق، په کاروبار کې د ملګري سره تعلق، ګاک سره تعلق، د ګاک د دکاندار سره یو تعلق، یو شی ته اخلي. د بادشاہ د خپل رعیت سره تعلق، د رعیت د بادشاہ سره تعلق. چې دا څومره تعلقات د انسان وي، دا په نرمه او په ښه طریقه پالل دې ته خوی وایي. د انسان دا فطري تعلقات دا په ښه طریقه پالل، ښکلې طریقې سره سرته رسول دې ته خوی وایي. لکه زه به مثال درکړم، په کور کې انسان دی، مور سره تعلق دی، د مور تعلق په ښه طریقه ساتل چې مور خفه نه کړي، او د مور ښه خیال وساتي، دې ته ښه خوی وایي. او که دا په ښه طریقه ونه ساتي، مور سره ستغه وایي، د مور حق نه پوره کوي، دې ته خراب خوی وایي. بچی سره تعلق دی چې دا ښه وساتي، د بچو ښه تربیت وکړي، د بچو خیال وساتي، په نرمه لهجه ورسره خبره کوي، ادب ورته وښایي، دا ښه خوی دی. او که بچو سره ظلم کوي، زیاتې کوي، دا بد خوی دی. د جومات د استاد او د مقتدیانو منځ کې یو تعلق دی، دغه تعلق په ښه طریقه پالل چې استاد مقتدیان د استاد لحاظ کوي، قدر یې کوي، او د خپل روحاني پلار په نظر ورته ګوري، دا ښه خوی دی. او که یو مقتدي استاد ته په سپک نظر ګوري، دا بد خوی دی. امام به خپلو مقتدیانو ته په ښه نظر ګوري، لکه د بچو په نظر به ورته ګوري، د دوی اصلاح به کوي چې دې ته خدای خیر ورکړي، د دنیا او د آخر، دا ښه خوی دی. او که دا امام صاحب دا مقتدیان رټي او هغې ته سپک ګوري، دا بد خوی دی. نو د رسول الله مبارک مقصد څه دی؟ بعثتو زه لېږلی شوی یم، وفي روایت انما بعثتو، بېشکه زه لېږلی شوی یم، لأتمم مکارم الاخلاق، چې خلکو ته ښایسته خویونه وښیم. دا ډېر اوږد حدیث دی، رکوټ یې دی خو معنی ډېره اوږده ده، چې خلکو ته ښه خویونه وښیم، چې مور سره به څنګه ژوند تېری، پلار سره به څنګه تېری، بچو سره به څنګه ښکلی ژوند تېری، او ګاونډي سره به څنګه ښکلی ژوند تېری. او که چا باندې شی اخلي خرڅی، دا دواړه به یو بل سره څنګه ژوند تېری، ښکلی شریک په شریکوال سره څنګه ښکلی ژوند تېری. بادشاه د خپل رعیت سره او رعیت د بادشاه سره به څنګه ښایسته ښکلی ژوند تېری. دا ټول پکې راغلی. او په خپل خوی څنګه اللہ قرآن شریف کی فرمائی دا حضور پاک پشان کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
ډېر اوچت او لوړ خویونه دي د پیغمبر مبارک چې چا سره کم تعلق و خشته پاللی دی ډېره نرمي کړې ده په خنده وخت تېر کړی دی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری شریف کے حدیث تھے وی دا حضور پاک یو موقع باندې ولاړو او یو باندې سیرا او د حضور پاک یو صادر پسرو خو کلک صادرو دا غاړه چې و دا ډبله وه پیړه و مضبوطه وه اخو باندې سیو د باندې نه راغی هغه ته څه پته وه هغه خو به وی چې دا جوړ څوک مشر دی زمونږه او زه به ترې مال غواړم او راکوي به د حضور پاک دا صادر یې دونه سخت راښکه که نه دومره سخت چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټې پټه جوړه کړه وی شابه چې د خدای کم مال د سره دې ماله راکه اوس که بل سړی وی نو څه چل به یې کو سپیړه به یې تېسته چې لرې شه مړه دا چل څوک کوي هسې خلک وایي چې ماله شی راکړه یا به صحابو ته وایي چې یو څو یو وهی لیکن د دواړو جهان مبارک سردار مسکی شو څونه ښکلي خوی دي فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو یو عام سړی غریب سړی باندې سیو رسول الله مبارک مسکی شو ولې سیز ورکوي واخله په یو موقع باندې حضور پاک تقسیم کو خلکو له مالونه ورکول په یو سفر کې خلق دومره پې راغون شو به اکثر د بانډو خلک وګیر چا پې راغي به نه وي مسلمانانو لا د آدابو نه به نو خبر چې رسول الله مبارک دی رستو ته او دوی مونږ له مال راکا نو صادر یې اونکې اونخته وي دا صادر خو راله را پرېږدی که ده وی که د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا مې هم درکې ټول تقسیماوه تاسو به بیا دا نه وي چې دا بخیل دی او نه به هم دا وي چې دا بزدله دی داسې عجیبه خوی خدای ورکړی غلام ته خوشحاله کور بیبي ته خوشحاله گاونډي ته خوشحاله مسلمان نوم مسلمان دا ته خوشحاله یو صحابي راغی او د حضور پاک مخکې ودرېده او داسې رپېده د یارې نه رپېده د هیبت نه رپېده اوهو ځکه لوی شان و د پیغمبر مبارک هغه چې راغی دا اولی رپېدل داسې د هیبت نه رپېده رسول الله مبارک ورته وي مه رپه رپې ولې وی زه څه بادشاه خو نه یم مه رپه ما زه څه بادشاه خو نه یم چې ته زما نه رپېږې زه د هغې قریشي ښځې زوی یم څومره عاجزۍ نسبت ځان ته کوي زه د قریشو د هغې ښځې زوی یم چې هغې ځان له جامې په خپله ګنډلې دي او زه د قریشو د هغې ښځې زوی یم چې هغې ځان له چیلې په خپله لشلې ده د یو غریبې ښځې زوی یم زه بادشاه خو نه یم دا ظالمان بادشاهان یې یادول چې دربار کې د بار نه څوک راشي نو رپېږي دی رپمه مدینه منوره کې یو ښځه وه یو بوډۍ د هغې دماغو کې چلو بیماره وه داسې نیمه لیونۍ شانتې وه را باغې رسول الله مبارک بیا د مټونه وي تا سره یو څو خبرې کوم ورسره به روان شو د مدینې منورې لارې ته به ځان سره پیغمبر بوته ورسره به روان شو دا بیا نه وي چې دا خو لیونی ښځه ده زه مړې خپل کار کوه یا دا لیونی کور سنبال کې نه چې ته کم خوازې کمې لارې ته ځې د سره هغې لارې ته ځم څومره ښکلي خوی انکا چې قرآن شریف کې الله وی او په تاکیدي الفاظ وی الله وی او دا طالبان نور په دې جمله پوهېږي تاسو عوام پې نه پوهېږئ انک لعلی خلق عظیم اوهو ان لفظ شو اسمیه جمله ورته دی وی خلق لفظ وسره عظیم لفظ لام راوړل د طالبان پې پوهېږي ډېر عظیم خویونه او په تا کې ښایسته خویونه
نو پیغمبر علیه السلام خو زمونږ دپاره اسوه حسنه دی، نمونه ده مونږ دپاره. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة. چې څوک الله او آخر مني د هغه دپاره رسول الله مبارک ښکلې نمونه د هغسې نمونه به ته جوړېږي. د هغه خوی ښکلې او نو ښکلې خوی بازار کې پیدا کړو. بد خوی ښه شی نه دی. عبدالله ابن ابی د ټولو منافقانو سردار هغه کسې کړي دي که نه چې ابوجهل هم هغسې نه دي کړي. د حضور پاک په ذاتي ژوند باندې حمله کړې ده. د پیغمبر علیه السلام هغه بیبي چې قرآن ورته صدیقه او پاکه ویلې دی، په هغې باندې یو سکیم او سازش جوړ کړو، د بدنامولو کوشش یې وکړو. ابوجهل نیغ په نیغه مقابله کړې ده او پکې مردار شوی دی. امیه نیغ په نیغه مقابله کړې ده، پکې مردار شوی دی. لیکن دې سپیره د پیغمبر جامه بدنامولو کوشش وکړو او داسې خطرناک ګیم یې وچلو چې عایشه صدیقه به بدنامه کړو، دا داغ به تر قیامته پورې د پیغمبر په جامه راشي. او دویم به د ابوبکر او د حضور پاک په منځ کې روانه راشي. دی نږدې ملګری دی، ولې چې لور وله پرېږدي نو پلار پرې خامخا خفه کېږي. داسې سکیم یې وجنګاو، داسې سازش یې وچله. رسول الله مبارک یې دومره خفه که که نه چې دا زړه یې وله ودړداو چې په یو موقع کې رسول الله مبارک په دغه کې یو میټینګ کوي او مشوره کوي او ټولو صحابو ته وایي ما به د عبدالله ابن ابی نه څوک خلاص کړي. دې ظالم خو وایي زما پس د جیب ژوند حمله وکړله، ده خو زه ډېر زیات خفه کړم، ده خو زما زړه دړدولی دی، ده نه به مې څوک خلاص کړي. دومره خفه هغه بیبي چې قرآن کې الله فرمایي اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفره ورزق کریم. غالبا وی دی پاک خلق دی، الله ورته پاکه ویلې ده، الله ورته جنتي ویلې ده، الله ورته ویلې دي چې دا ما بخلې ده، الله و پیغمبر مبارک ته ویلې دي د عایشې صدیقې په حق کې وی دا به ستا په جنت کې ښه ځای، جنت کې به دې بیبي وي. لیکن دومره هغه بدنامولو کوشش وکړو، دومره کوشش چې رسول الله مبارک دا زړه دړداو، ډېرې خفه او دې نه مخکې د احد په جنګ کې 300 ملګري د احد د خوا نه واپس کړل چې جنګ کې تا سره ملګري ځي او د میدان ته ورسې او د نه واپس شي چې موږ نه کوو جنګ، ستا په اړه به څه تېرېږي. دې سره د باقي ملګرو لم خویږي. 300 دومره د پیغمبر له دړدولو، دومره یې خفه کړی. او زوی سوچه مسلمانو د دوی نوم یم عبدالله و. چې کوم وخت کې مړ کېده نو دا زوی یې راغی حضور پاک ته وایي وی د الله رسوله زما پلار 2 وصیته کړي، یو خدا چې ته خپل کمیس راکړه چې هغه ورته واچو او بل جنازه به هم پرېته کې. دومره یې زړه دړدولو چې منافق و منافق چې که بل سړی به چې ښه ده خو د ماړه پخ کړی دی، ده خو ټول عمر یو جهاد کې پیغمبر مبارک دپاره دومره سپک لفظ استعمال کړی دی چې هغه د پخلی نشم ویلی. ورسره به جنګونو له هم ته، جهاد له به هم ته، مونځ به یې هم ورپسې شاته کاو، مسجد نبوي کې به هم ناستو، لیکن د زړه نه پیغمبر نو منلی، د زړه نه د رسول الله مبارک مشري نه وه منلې، د زړه نه د پیغمبر مبارک عزت نه برداشت کېده، مونځ به یې ورپسې شاته کاو. منافق و. جهاد له به ته یو وخت کې ډېر سپک لفظ ویلی دی د صحابو په شان کې او د حضور پاک په شان کې. وی زما پلار ویل دی وی ها زر خپل کمیس ورکوي ها دا والا او پلار ته واچو او جنازې لم درځو.
او چې څنګه جنازه تیاره شو رسول الله مبارک ورغی او مخکې کېده نو حضرت عمر راغی او د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده. نیغ دا په چا جنازه کې اتصلي على ابن ابي القائل يوم كذا كذا وكذا یا دې نه دي پلان کې ورو دي دا چل کړی هغه جنگ کې تا ته څه ویلي دي ستا په حق کې څه ویلي دي او ستا پاکه بیبي دپاره د بېعزتۍ څونه کوشش کړی دی دی ویلي دي دی ویلي دي دی ویلي دي دی ویلي دي ته دې منافق باندې دا د حضرت عمر الفاظ و قسم په خدای د عمر په شان غیرتي شخصیت نو ځکه د چا چې پلار مړي که نه که هغه ډېر خرابه وي خو هغه وخت سره بچي خپوي هسې یو خراب سړی وي یو بدماش سړی وي یو ډاکو سړی وي یو غل سړی وي او هغه مړ شي د هغه د بچو مخکې ته ویلی شي چې دا غل نه شي ویلی وجنې دی د هغه د بچو مخکې ته د هغه بد ویلی شي نه شي ویلی لیکن د هغه د ټول قوم او د بچو په مخکې حضرت عمر وی د جنازې په موقع وی واوره د چا جنازې له به د هغه د پلار چې د چا د پلار جنازې ته د هغه بد ووایه په هغه میدان کې په هغه جنازګاه کې خدای شته چې خنې ونې دي کې او حضرت عمر هغه میدان کې د هغه بچو د قوم مخکې رسول الله مبارک ته وایي ته په دې منافق جنازه کې تصلي هذا على هذا المنافق ور منافق دا هغه منافق ته چې پلان کې روز دا ویلي پلان کې روز دا پلان کې روز دا رسول الله مبارک تبسم مسکې شوی دار څه ورته یاد کړل دې ته خوی وایي مسکې شو خو چې عمر ډېر تنګ که نو ورته وایي عمره کوم جنازه وی تا ته خدای نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة کوي او یا کرته ولا بخنه غواړي نه بخم نو جنازه کې خو به یو ځل بخنه غواړي خدای وایي که او یا ځله بخنه ولا غواړي نو زه نه بخم رسول الله مبارک عمره که ما ته پته ولګي که نه دې ته رحم وایي که ما ته پته ولګي دا منافق دی دا زما ړی پړسولی دی زما ړی موقع په موقع سوځولی دی دا منافق که ما ته پته ولګي چې د اویاو کرتو نه په زیاته بخنه الله بخي د اویاو نه ولا زیاته بخنه غواړم بیا چې عمر بیا ټینګ شوی نه به کې جنازه ټوله دنیا ولاړه مسلمانان هم ولاړ دي او منافقین هم دي قوم هم دي ټول نو یو عمر دلته راشي انی اريد ان یسلم الف من قومه زما دا خوښه ده چې د ده جنازه وکړم دا وروستو قوم یې خدای سم کړي یو احسان پې اړم اخر عني وروستو شه نو جنازه یې پې وکړه او څنګه جنازه یې پې وکړه چې قوم یې خوشحاله شي چې څوک دا ونه وایي چې پیغمبر مبارک د ستغې جواب په ستغه کوي د پیغمبر په صفاتو کې دا صفت و عایشه بیبي فرمایي چې د ستغې جواب به په ستغه نه کو د سخت جواب به په سخته نه کو عفو به کوله زه عفو کوم نن دنیا ته ښیمه دا د پیغمبر خوی دی ټوله دنیا ته یې وښوله چې زما دا خوی ده څه کول ما ورسره څه وکړل د قبر نه یې راوویستو خپلې لاړې مبارکې پې پورې کړې لاړې او خپل کمیس یې ورته واچو او عمر ته عمره د کافر مړ د کافر زما کمیس ته ته هېڅ فایده نه ورکوي زما لاړې ده پورې مګل هېڅ فایده نه ورکوي خو پرېږدې دنیا ته یو تاریخ ښیمه الله د هغې برکت څومره وکړو د هغه چې څومره قومو او ټول منافقینو الله سوچه مسلمانان کړل د یوې جنازې د برکت او الله پاک وروستو آیت نازل کا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره چې بیا دې نه پس به د بل منافق جنازه کې بس دا دروازه بنده شو د کافر جنازه او د منافق جنازه بنده لیکن د پیغمبر شان ته وګوره او د هغې برکت ته وګوره دا د حضور پاک خوی دی ښکلې خوی خدای ورکړی ښایسته خوی تېره جمعه مې درته په دې بیان ونه کړ خذ العفو د عفو لمن ونیسه وامر بالعرف خلکو ته ښې خبرې وکړه ښایسته واعرض عن الجاهلین او که څوک جاهلان د جهالت نه کار اخلي مخ ته یې اړوه فرما بسه دا ښکلې خوی
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی وی قسم دې په کور کې بیا ګډه چیلې ده نه په خپله لشله نه حبیبیانې دې په خپله لشي او چې جامه به اوښلې ده په خپله به ګنډله او چې پیزار به اوښلې ده په خپله به ګنډه او که د کور برقه به اوښلې ده په خپله به ګنډله او موږ سره به په کور کې کار کوو د زنانو سره به خپل کار موږ سره کوو نه حبیبیانې دي او څه فرمایي ما ضرب امرأة ولا خادما قط یو بیبي یو نوکر غلام یې چته وهلی نه دی د الله دپاره یې وال کړي دي او نه یې بیبي له ډب ورکړی دی چته څوک ثابتولی نه شي چې بیبي له ډب ورکړی دی او نه یې چته غلام او خادم له ډب ورکړی دی څومره ښه خوی دی مونږ خو بیا کوتک ته ګوتې ښځو سره خو بیا ډېر ظلم کېږي ډېر ظلم کېږي وهل ټکول کنځل سترې سپورې دا زمونږ عادت دی خویندو باندې خلک ورځي نو د خورسونه احترام دی خویندې وهي مور باندې ورځي مور وایي په پلار ورغر وایي پلار وایي دا مونږ پرې نه ښودل مور او پلار هم پرې نه ښودل ښځه هم پرې نه ښوده په معمولي خبره دړمنه کې دړمنه بانه ورته جوړه کړي وړه غوندې بانه او په هغې ظلم کوي ورسره زیاتې کړي په لوڼو ظلم په خویندو ظلم په بچو ظلم یوازې مونځ کافي نه دی وروڼو ګورئ یوازې په مونځ نه خلاصېږي یوازې په تهجدو نه خلاصېږي یوازې په صدقو نه خلاصېږي یوازې په روجو نه خلاصېږي خلاصېږي به په ښه خوی چې ښه خوی در کې وي بهترین خوی بس دا د کامیابۍ نښه ده که ښه خوی در کې نه که نه دا د ناکامۍ نښه ده نو د حضور پاک خوی ښکلی او مزېدار په یو سفر کې صحابه وایي په سفر کې به مونږ روانو او یو ځای کې به هم دمه کوله نو چې کومه به ګوره اونه وه او سورې به یې زیات و نو به مونږ حضور پاک ته پرېښوده نو مونږ ستړي وو ګرمي وه هلته ډېرې زیاتې اونې وې نو صحابه د هغه اونو لاندې خواره شو پرېوتل او چې کومه وګوره اونه وه هغه مو حضور پاک ته پرېښوده نبی علیه السلام د هغې اونې لاندې سملاست څه د کافرو یره نه وه د دشمن نو مونږ هم تورې کېښودې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تورې اونې تاویزانده کړه دې کې اوس یو کافر راغی وورس وی نوم چې هغه څنګه راغی ویې کتل چې ملګري خو ټول وده دي او نبي علیه السلام هم وده دي نو د حضور پاک توره راواغېسته او د تیکې نه یې وویسته خو چې تیکې نه یې څنګه توره ایسته دی کې رسول الله مبارک راویښ شو چې ویې کتل اوس سړي سره توره ده او د تیکې نه بربنډه ده او پیغمبر علیه السلام ته یې من یمنعک مني څوک به دې رانه بچ کوي مانه به یې څوک خلاصوي واقعي که دغه وخت کې غزار کړی و نو ټیک ده چې ده هم سر خوړلی و ځکه چې ملګرو به پرېښی نه و خو نبي علیه السلام ته خو به تکلیف رسولی و حضور پاک ورته وي الله الله به مې دنه بچ کوي بس په هغه د الله نوم سره هیبت راغی پرپېدو شو او توره واپس تیکې کې بنده کړه پیغمبر علیه السلام هغه توره راواغېسته او بانډیسي ته وایي اوس به تا رانه څوک بچ کوي زه خو د نه الله بچ کړم تا به څوک بچ کوي لیکن معاف یې کوي زه به چې سم درته نه صحابه پرې راغونډ شو بعضې صحابو د لرې ځای نه ورته ګوتې مړقولې صحابه پرې راغونډ شو لیکن رسول الله مبارک معاف کاړو غږ یې ورته ونه کړ هېڅ شی م ورته ونه وی او الله د هغې په برکت باندې د نبي علیه السلام د هغه ښه خوی او معافی د برکت نه هغه هلک په هغه ساعت مسلمان کړ صفوان ابن امیه د امیه زوی و او د رسول الله مبارک سخت دشمن و ډېر خطرناک دشمن او نبی علیه السلام پسې په اجرت د قتل یو سړی کړی و اجرتي قاتل هغه ته ویې لاړ شه مدینې منورې ته
موقع تلاش کو نبی علیہ السلام په توره ومړی کا اجرتی قاتل یې ورپسې د مکې نه لېږلی خطرناک اجرتی قاتل هغه اجرتی قاتل نوم عمیر و هغه چې اندازې ته داسې کتل لا کتل چې اندازه ګورم چې مې یو موقع تلاش کم او په رسول الله مبارک غزار وکم په دې دوران کې خدای د هغه په زړه کې اسلام واچو په هغه اجرتي قاتل په اړه کې او بس ورغې رسول الله مبارک ته کېناستو چې کم د جنگ سامان ورسره هغه یې ورته کېښوده وی د الله رسوله زه خو پیغمبر اسلام پېژنده ځکه د مکې و وی زه خو په یو مقصد راغلی وم خو بس زما توبه ده معافي غواړم ما له خو صفوان ابن امیه پیسې راکړې او دا وسلې هم راکړې وو چې لاړ شه پیغمبر علیه السلام مړ کړه خو بس زه معافي غواړم تلاش مې وکړو یو څو ورځې له دې موقعو خو په دې څو ورځو کې مې تا ته کتل چې اورېږه دا اندازه مطلب چې دا سړی رښتونی دی که دروغجن پیغمبر دی نو ما ته پته ولګېده چې ته دروغجن پیغمبر نه رښتونی پیغمبر یې ما ته ایمان وښایه خدای هغه مسلمان کړ تلې د پیغمبر په سر پیسې اخېستې اجرتي و او خدای مسلمان که د پیغمبر ملګری شو مکه مکرمه چې کله فتح شوه هغه صفوان ابن امیه وتښتېد د مکې نه ما خو پیغمبر په سر پیسې ورکړې ما به کوم دی معاف کړي لاړ وتښتېد چې څنګه وتښتېد د مکې نه وایي ځم یمن ته یا شام ته ځم او کله به وي په دریاب کې ځان ورغورځوم بس ځان وجنم ځکه مکه ملک رانه لاړ وطن رانه لاړ موږ به څه ژوندي اوس اقا عمیر راغی رسول الله مبارک لا چې د اجرتي قاتل لېږلی و خدای مسلمان کړی و ورته الله رسوله صفوان معاف کې نه وی کوم دی راوله وی هغه خو تللی دی جدې ته دریاب له تللی دی وی لاړ شه راوله معاف دی ځه امن مې دله درکړه ستا په خولې مې امن ورکړه یعنی چې کومې پیغمبر مبارک پسې اجرتي قاتل لا لېږلی د هغه په مخې وله امن ورکړه وی صاحبه به مې اعتبار څه وکړي اسې نه چې هغه ویریږي چې دا خو مخکې خو ما اجرتي قاتل لېږلی اوس خو دی مسلمان دی په څه بهانه مې بوځي نو زما نښه بسي نو رسول الله مبارک خپل پټکې ورکوي ها دا دی نښه شو لاړ منډې منډې جدې ته ورسېده او چې څنګه ورسېده هلته کې صفوان را لاندې کړه وی اله راځه ما له د حضور پاک نه امن اغوښتی دی وی څنګه ما له به امن راکړي ما خو ته په اجرت لېږلی و چې مړی کا وی دا نښه راده پټکې نو صفوان یې راوست نو چې رسول الله مبارک ته څنګه مخامخ شو نو پیغمبر مبارک ورته اعلان وکړه ځه مه تخته تختې ولې ما را طرف نه معافې او ورته څه وایي وی اسلام راوړه مسلمان شه وی ما له یو 2 میاشتې مهلت راکړه 2 میاشتې ما له مهلت راکړه رسول الله مبارک ورته فرمایي 2 نه 4 میاشتې تاله مهلت دی ځه او بیا وروسته خدای پاک هغه مسلمان څو چې مسلمان شو دا ابوجهل زوی عکرمه اوهو پلار ابوجهل دی عکرمه چې په احد کې د هغه د لاسه د دنیا مسلمانان شهیدان شوي دي او چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو دی متښتېده ښځه مسلمانه ام حکیم یې نوم دی لاړ وتښتېد او دی یمن ته کشتۍ ته وختې روان شو او ښځه یې راله رسول الله مبارک له د الله رسول زما خاوند و زوړ سابقه اکرمه معافی او اکرمه او معاف دی وی راوله یا دا ورپسې لاړه جدې ته چې جدې ته ورپسې ورسېده اتفاق ته ګوره هغه اکرمه په بحري جس کې سور شوی ورته روانو دی ورپسې بله کشتۍ ونیوه وړه کشتۍ ورپسې وځغلوله په کری وی ما دله د پیغمبر علیه السلام نه امن اخیستلی وی ما له امنه زما پلار د پیغمبر څومره دشمني کړې ده او ما څومره دشمني کړې ده یو جنگ مې نه دی پرېښی د پیغمبر خلاف مې خواري کړې ده او هغه څه مې کړي چې هغه هغه ته پته وي یخ سړیه ما امن دله اخیستلی راځه نو د هغه بحري جز نه په سمندر دریاب کې خپلې کشتۍ ته راواړو مدینې منورې ته یې راوست مکې مکرمې ته یې راوست
او چې څنګه رسول الله مبارک دی مینې ته ګوره کنه د اخلاقو ته وګوره د خوی ته وګوره کنه چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شو نو دی لا یریده چې ما ته به څه وایي انسان خامخا یریږي چې دونه خو به راته وایي چې دا دې ولې کړي دي دا دې ولې کړي دي ولې کړي دي ولې کړي دي نه 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 حضور پاک ورته د لرې ځای نه وایي مرحبا بالراکب المهاجر په خیر مرحبا کولاو ځای ته رالی فکر مه کوه ښه ځای ته رالی په خیر مونږ چې څنګه په خیر وایو که نه دقسې په خیر او ای ته خو شاه سوارې صفت ولا کوي او ته خو مهاجرې هجرت دې یمن ته کو ته خو مهاجرې دومره مینه ولا ورکړه چې اکرمه په اقا ځای کلمه شهادت ووایي خدای پاک مسلمان ښکلې مینه وه پکې په خدای قسم ډېر محبت و په رسول الله مبارک دا چې دومره دنیا د پیغمبر مبارک شاته ودرېده دا په 1,40,000 خلک تقریبا الله پاک مسلمانان کړل او دا به د ستا پتې قربانېدل سرونه یې د حضور پاک نه شیندلې پې سرونه او ځان یې قربانه برحق پیغمبر معجزات مو لیکن پټولو کې لوی سیز د رسول الله مبارک ښه خوی دی چې دا خوی انساني کې دی نشي څومره چې ورسره بد کې دی در سره ښه کوي یو یهودي په مدینه منوره کې رسول الله مبارک باندې څه شی پورې و او نیټه لا یو ورځ دوه پاتې وه چې راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناسته کجورې پورې چې څنګه کېناسته نو رسول الله مبارک ته استغې شروع کړې ماله پیسې دوه ورځې مې پاتې ماله خپلې کجورې حضور پاک ورته مسکي چې د خدای بنده لا غوستا نیټه کې خو ورځ دوه شته که نه او هغه څه وایي تاسو د خلکو نه پیسې هلې بیا نه ورکوئ او نیکه والا یادوي تاسو د عبدالمطلب بچي ما ته معلوم یې او ما نه م کجورې واخېستې او خورې یې یعنی دومره ستغې سپورې په مخامخ پیغمبر مبارک ته وایي چې هغه دی نه حضرت عمر د غوسه ورله ورته ویل لکه تا خو لا ټایم کې ورځ دوه شته او ستغې دې شورې کړي دا څه کې او صحابه هم حیران شو چې خدایه د ده خو نیټه دوه شته و د قصد ترې ځان غوسه کو رالې زموږ د پیغمبر بېعزتي زموږ په مخ کې او ستغې وی او نیکه ورته یادی نسب او قوم ورته یادی لیکن رسول الله مبارک حضرت که بل څوک ووایي چې دغسې بیا لکه روز د رشته ولې لیکن حضور پاک عمر ته څه وایي وی عمره ښه دې ونه کړل چې دا سړی دې ورټ ښه دې ونه کړل دې محتاج او نصیحت به دې ورته کړی ما ته به دې نصیحت کړی داسې پیغمبر ده ته به دې ویلي دا نصیحت به دې کړی چې وروره غوسه مه کوه او نیټه دې ورځ دوه شته چې نیټه دې پوره شي بیا راشه په نرمۍ به دې ورته ویلي او ما ته به دې عمره ویلي و چې چا نه قرض والي 2 ورځې مخکې وله تیار ساته زه هم ستا د نصیحت محتاج یم او دې هم ستا د نصیحت محتاج ورشه عمره ورکه وله دا کجورې شبه بیت المال نه وله ورکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله چې کجورې ورته وزن کړې که نه نو ولې زیاتې ورکولې نو هغه سړی ورته وي دا زیاتې رسېدي وی دا مې تا ته یو څو خبرې وکړلې نو په هغې رسول الله مبارک خفه شو وی ما ته وي چې سړی دې رټلې دې لږې زیاتې وله ورکړه واره حالانکې د هغه ستغو ته نه ګوري چې هغه څونه ستغې ویلې وي هغه سړی حضرت عمر ته وي عمره ما پېژنې وی نه وی زه فلانکې یم که نه زید مې نوم دی او هغه د یهودیانو مولا وی یو مړه نو تا نه دا توقع کېده که ناپوهه سړی داسې وکړي نو تا داسې ولې کول زموږ پیغمبر ته یې دومره ستغې او سپورې زموږ په مخ کې څومره دې خفه کړو بیا هم دله شی زیات درکړو نیټې نه مخکې مو غواړې وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر چې څومره صفتونو ټول مې کتلي دوه مې پکې نه ولیدلي نن مې هغه دوه معلومولو چې پکې شته که نشته یو مې دا معلومول چې کوم ځای کې د غصې او د صبر ځای راشي دی به غصه نه کوي صبر به کوي ما غصه کو چې دی غصه کوي که صبر کوي نو امې ومونته صبر یې وکړو او بل څه بل دی به د بدو بدل په بدو نه ورکوي په څه به ورکوي په ښه ورکوي
ما ولیدل چې زما د بدو جواب یې ماله په بدو رانه که په خیره راځي. یو مره راځه مړه خپل کار وکړي د کجورې ما سره لاړ شه او زما په اسلام ګواه شه چې د مسلمان شه. الله مسلمان. زه اکثر د خپلو شاګردانو ته ویم د طالبانو ته ویم ښه خوی استعمالوئ، خراب خوی مې استعمالوئ. مقتدیانو سره ښه خوی استعمالوئ، مینه ورسره کوئ، محبت ورسره کوئ. او تاسو ته هم ویم چې د خپل ملا سره، خپل استاد سره، خپل کور زنانو سره، ښځو سره، بچو سره ښه خوی استعمال کوئ. د خپلو ګاونډیانو سره ښه خوی استعمال کوئ. عایشه بیبي فرمایي وی پیغمبر علیه السلام په کور کې ما عاب طعاما قط د ډوډۍ بدې چاته نه دي ویلې، د حلالې ډوډۍ. ان اشتهاه اکله، که څه به یې خوښ و او به یې وخوړل، او که یو شی به یې نه خوښه نو ترکه پرې به یې ښود. خو بدې نه دي ویلې چې دا ډوډۍ خو داسې را. او موږ څونه چې معمولي غوښتل ترکاري یخئ په کور کې څومره جګړه کوو، مالګه چې لږه زیاته یا کمه څومره جګړې کوي. چایو کې خواږه لږ زیات او کمه کور کې هم څومره نخرې جوړې کړي. کور د ښځو سره ښه خوی، د لوڼو سره ښه خوی، بچو سره ښه خوی، ګاونډي سره ښه خوی چې خلک ومني چې د خوی ښه دی. د قوم یو مشر را روانو پیغمبر علیه السلام له ملاقات له راته چې رسول الله مبارک خبر شو نو نبی علیه السلام یې بد ووی بئس اخو العشیره. بخاری کې راځي خراب سړی دی، د قوم دا مشر خراب سړی دی. د دې دپاره وي چې خلک ځان وساتي، عقیده یې ټیک نه را. خو چې رسول الله مبارک له څنګه راغی او کېناسته نو پیغمبر علیه السلام ورسره ډېره زیاته نرمي وکړه، ډېره مینه یې ورسره وکړه او ډېر محبت یې وکړ. سړی لاړ. عایشه بیبي ورته وی د الله رسوله چې هغه نور راغلی تا وی خراب سړی دی او چې مخامخ در سره کېناست نو هغه له دې دومره توجه ورکړه او دومره نرمي دې وکړه، دا ولې؟ عایشې هغه ډېر خراب سړی وي چې د هغه د ژبې نه خلک تنګي، څوک وله نه راځي. ان من شر الناس من ترکه الناس، چې خلک یې پرېږدي ارتقاء فحشه، چې د خولې نه خلک اوس هم بعضې خلک یې که نه چې ورنږدې کېږي ټک به درکوي، داسې وي که نه؟ دا خراب سړی وي. ده د پیغمبر علیه السلام ګنده سړی ویلی دی چې ورشي څه به دکې عیب راوباسي او بیا څه وایي وی ټک مې وله ورکړی که وی برابر مې که که نه وی څنګه مې کدله په مجلس کې. یعنې په هغه خراب خوی بیا فخر هم کې خوار شي. پیغمبر مبارک وی دا ګنده سړی دی او دا خراب سړی دی چې څوک ورنږدې کېدی نه چې ورنږدې شي بس خوله یې خل دی، ټک به درکوي، خپکۍ به دی، څه نقصان به درکې راوباسي او څه عیب به درکې خامخا راوباسي. دا ډېر خراب سړی دی، داسې سړي نه ځان ساتئ. دا که مولا دی او که دا خان دی او که دا امي دی او که دا بل څوک دی، چې دا مجلس کې بېعزته کول کوي، مجلس کې بېعزته کول کوي او مجلس کې خلک رټي که غټ مولا ولې نه دی. دله مه ورځئ، ده ته پیغمبر ګنده انسان ویلی دی، ده ته پیغمبر شرپسند انسان ویلی دی. د پیغمبر مبارک خوی دا نو مجلس کې به هر چا سره د محبت اظهار کو او د مینې اظهار به کو په مجلس کې. یو ځل ورته حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی د پلانکو ته خیرې وکړه. وی ابو هریره وی زه خو خدای خیره پخ نه یم را لېږلی، وره زه به خیرې کوم، زه خیره پخ راغلی یم، ولې خیرې وکړم؟ داسې خوی خدای پاک زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار له ورکړی، بهترین خوی. او د هغې نه علاوه یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه غوښتل، هغه موقع باندې پیغمبر مبارک سره څه نو ورته حضور پاک وی لاړ شه د چا نه زما په سر قرض راواله، زه به اخلاص کړم.
که تاله څوک نه درکوي ما یاد کا خلکو ته ځه قرض راواله. حضرت عمر ورته وی ته خو په دې مکلف یې چې د سره سینو خلکو له ورکوه، نو ته به اوس خلکو له قرضونه کې. هغه د حضرت عمر خبره پې خو نه لګېده. عمر دا دې شو او حاجتمند دی ضرورتمند دی پې خو نه لګېده. یو بل صحابي مجلس کې ناستو او ورته څه وی حضور پاک ته وی د الله رسوله وی خرچه کوه وی د خدای نه مه یېرېږه خدای به یې درکوي ښه. نو رسول الله مبارک د هغه په خبره ډېر زیات خوشحاله شو موسکی شو وی بهذا امرني ربي ما ته خپل رب هم دقه ویلی دي چې خرچه کوه خدای به یې درکوي زه به یې درکوم. عمره خبره پې خو نه لګېده هغه خبره پې خو لګېده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی خشته خوی. ملګرو سره به ناستو، حدیث ته ترمذي کې راځي شمایلو کې ملګرو سره به ناستو او صحابه څه وایي وی مونږ نه بې ځان اوچت نه حسابو چې کله به مونږ خندل را سره به خندل او که کله به مونږ ټوکه ټقاله کوله را سره به خندل او چې د جاهلیت خبرې به را مخکې کړې نو مونږ به ځان پورې خندل چې دا مونږ څه کړي دي. وی رسول الله مبارک به م را سره خندل. داسې خشته ښکلې خوي او کله به ټوکې ټقالې م صحابو سره کولې خوش طبیعتي م کوله. دا تش دا تندې نه کې را ګونجي کې بعد سړی او هر وخت بس داسې ناست دی چې سلې وجلې دي. دا خوی د پیغمبر مبارک نو رون تندې به په خدای قسم وی چې مونږ به پیغمبر مبارک د دې رون تندي نه معلومو خشته تندې سپینه مو خشته او رون به مزېدار دا تروشو دغه چې به دا هر وخت یې لکه د بشیر جان د تندې را ګونجي کړي. بشیر جان ښه سړی دی چې خوشطبي ورسره کوم داسې تندې یې نو چې بس را ګونجې تندې وي. یاره یو شیز په ده کې دی غوسناک ډېر زیات دی غوسناک دی هلکه دا غوسه ځان نه وباسه مونږ هم ته کله کله یېرېږو دا غوسه پکې شته لیکن حضور پاک مبارک هغه کې دا شی نو تندې مبارک به کوله او خوشطبي به کوله. یو ښځه وله راله وی ما ته دوا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. دا ګوره خوش طبیعتي شوه ښځه په جالا شوه چې بوډی به جنت ته نه ځي نو حضور پاک زر وی نه وی بوډی به نه ځي تا به خدای ځوانه کي پیغله به دي کي نو جنت ته به ځې. یو بل سړی راغی وی ماله یو اوښ راکه زه پې سفر کوم وی دله د اوښ یو بچی ورکې وی د اوښ په بچي څه کوم د اوښ په بچي زه سفر کولی شم زه اوښ غواړم ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه اوښ خو د اوښ بچي وي که یو صحابي و د بانډۍ نه بې نبي علیه السلام له سبزي راوړله محبت یې که نه چې څوک چاله ځي څه شی یوسي سبزي به یې راوړله. نو یو ځل هغه په مدینې بازار کې ناستو او سودا سبزي خرڅوله او د رنګ نه لګي یو پوټې داسې ډولې نه و. حضور پاک غلی غلی شاته ورغی او شاته ورته کېناسته او د شان یې وله په دې سترګو لاس کېښوده. خلک کوي دوستانو سره لاس کېښود هغه نو لیدلې وی من هو څوک دی څوک دی څوک دی. نبی علیہ السلام مسکی مسکی و خلق هم مسکی و چې دا به حضور پاک څه کوي داسې مینه داسې چې هغه د اسمخ اړه و چې ویې کتل په دې ګوټونو کې حضور پاک صحیح کړ چې دا خو رسول الله مبارک زر یې لاس شاته تو کړل او د پیغمبر علیه السلام په دې سینې پورې ځان مږل شروع کړل. حضور پاک لاس پرېښوده په سر یې وله لاس کېښود وی د امرایې خرڅوم په څو به یې والی امرایې خو نو ګپې لګه د امرایې خرڅوم په څو به یې والی وی د الله رسوله ګورې که دې خرڅ کړمه نو کوټه به وخېږم درته به مې څوک واپس کړي په ما څوک څه کوي. حضور پاک څه وایي لکنک لست عند الله بکاسدن که خلکو ته کوټه ښکاري خو د خدای په نس ښکاری کاره د الله په نس کوټه غلامانو سره ښځې سره ګاونډي سره ډېر خشته خوي او چې الله وی بهترین خوي نو دې کې څه دي او راغلی دی له دې اتمم مکارم الاخلاق چې خلکو ته ښه خویونه وښیم بهترین خویونه. نو د دې سیرت خیر د دې څه نور دغه هم شته بیا بله جمعه کې به درته بیان کړم. حافظ صاحب ورور وفات شوی د قسم خیلو بیبو رحمن حافظ صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي
او زه نوم اصل کې په سفر وم نو زه لږ لیټ رالم نو ما ته پته نه لګېدی. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. پټ کې یو هلک وفات شوی، الله دې وبخي. دا بازو شاه زمان وفات شوی دی، الله پاک دې دا چې څومره ملګري وفات دی الله دې ټول وبخي او خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي. او د ابازو وایي زموږ د جمع ملګري خدای پاک دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې خلک د سار د مانځه نه مخکې سنت او د ماسخوتن نمانځه نه مخکې نفل کوي او یو سړی په لوډسپیکر کې نعت وایي. نو خیر دی، د دواړو لحاظ دی وساتلی شي. نعت والا هم پکار دی چې داسې وخت کې نعت نه وایي چې هغه د خلکو د سنتو ټیم وي. د خلکو د سنتو یا د مانځه نه مخکې بعضې خلک سنت زواید کوي، هغه 4 رکعته نفل، نو داسې ټیم کې دی نه وایي. او که بل ټیم کې نعت وایي نو ته ورته غوږ کې د نعت اورېدل هم عبادت دی که نه، څه خبره نشته دی. بعضې خلکو خطونه لیږلي دي، دعاګانې غواړي، الله دې قبولې کړي. سوره یاسین، سوره رحمان، سوره ملک، سوره قلم، وظیفې اجازت او زما له طرف نه اجازت دی ته ښه. د ماسخوتن په مانځه کې سنتو او د وترو منځ کې 2 رکعته نه، د سنتو او د وترو منځ کې 2 رکعته نفل مه کوه. البته که وتر اخره شپه کې کې نو بیا د وترو نه مخکې تهجد شته دی. دغه کې قیامت پر ورځ باندې چې حساب کتاب کې فرض کم شي نفل به د هغې په ځای ودرېږي که نه. نو یو حدیث کې هم دغسې راغلی دي چې که فرض کم شي نو بیا به نفل د هغې په ځای ودرېږي. لیکن بعضې علما وایي چې نه، په مقدار کې نفل نه ودرېږي، هغه که فرضو کې نقصان راغلی دی نو هغه نقصان به یې وله په کیفیت والا نقصان به وله الله د نفلو په هغې پوره کوي. به هر کیف ممکن ده چې الله د فرضو په ځای ستا نفل هم ودرېږي. الله بادشاه دی، دعا وکړئ. جی نو چې پاتې فدیه دی وله ورکړي. الله بادشاه دی که خدای پاک یې وله قبلوي. دعا وکړئ یا الله ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ ښکلي خویونه نصیب کړي، الله د رسول الله مبارک خویونه هم نصیب کړي، د پیغمبر مبارک په نقش قدم هم روان کړي. دا چې کوم کسان وفات شوي دي دې ټولو ته دعا کوي چې خدای پاک یې وبخي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي. چې کوم بیماران رنځوران دي الله روغ صحتونه ورکړي. الله موږ د فتنو له دواړو جهانو په امن کې وساتي. یا الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتي. د چا که بچي ني یا نارینه اولاد ني یا الله ته وله نارینه اولاد ور نصیب کړي. خدای زموږ د پیغمبر مبارک د سنتو تابعداري نصیب کړي، د ګناهونو نه الله زړه تور کړي. یا الله زموږ مشران چې څومره مړه دي ته یې وبخې، او خدای چې کوم زموږ کشران دي دا بچي دي دا هلکان دي نوجوانان دي خدای په ځوانو کې برکات واچوي. خدای دې موږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه بعضې ملګري راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي. او یا الله بعضې کسانو دعاګانو دپاره ویلي دي چا ټیلیفونونه کړي چا داسې، الله د هغې دعاګانې درته معلومې دعاګانې وله قبولې کړي برحمتک یا ارحم